ما ته چاوي چې پتا چا جادو کړی دی هغه معنا تور تار وغوښته په حدیث کې نو جادو خو کیږي په انسان بالکل کیږي سحر او جادو او دا غي د پاره تاسو ته ټول ته یو طریقه خو هغه طریقه کده چا پدان شکی چې ما باندې جادو کړی دی هغه طریقه تاسو استعمال کړئ ان شاء الله د جادو اثر به ختم شي هغه طریقه دا چې د بیر شنه پانی بواله شنه او د بیر او پانی بشنه واخلئ او هغه با تاسو او ټکوي معده به کې باغی با آیت الکرسی او دا اخیری چار قل دا په وایي دا په دم کې یو ځل دموي کدرې ځل په دموي اب پورا معده کې او به ټکوي او بو کې به حل کې هغه او بو باندې اولام به او یو درې ګوټه دې اوس کې دا عمل درې ورځې یا او ورځې پورې کول شي تاسو ان شاء الله العزیز د جادو اثر به بالکل بني خو یو زمون په وطن کې داخله کوي پتا چا تعویز کړی دی پتا چا کوډ کړی دی دا کوډګر او جادوګر د خپل پیسو د پاره دا پراپګاندا کوي هغه جادوګرانو دې د معنی کې نشته ډېر کم دي نو دا ګوره د پیسو د پاره پتا چا تعویز کړی دی او پتا چا کوډ کړی دی تور چرګ راوړل هغه په وینه بدر ته تعویز کوما نو خدای ته ګوره د تور چرګې وینه چې دنه په وینه تعویز لیکل ګناه ده وینه خو نجس شی ده نو په وینه څوک تعویز لیکي دا باز تعویزګر کوي داسې تا ته وای جادو باندې شوی ده بس ختمه مړې دا چل دې در باندې یاره جسو کم یاره دا خو ډېر ګران کار دی خو زه چل به وکړو یو توره چرګه راوړه او څوک بدبخت پکې لا تور چیرې یاد کړي دا نمبر 1 جادوګر تور چرګه راوړه نو دی به د کوره بار دا جادوګر د دې نه بعد اوزي نو الته کې یو مرید نه نه هغه سره تور چرګي څه کې لکه یاره پیر صاحب راته تور چرګه یاد کړه اوس مونږ خلقو د بدقسمتین هر چا د پیر صاحب بیا وایو کنه پیر صاحب خو مونږ نه پیژنو دیندار سړی تور چرګه یاد کړه باغې تعویز کوي په ما سره شتري د باندې به خرڅ کړ په ډیره خره نو چې د شپېتو چرګې نو په 200 خو په غزارب خرڅ کړ دی مو چې ستورانګو ته زمو چرګ راوړم خو بلا پیسې په لګي کرای باندې راشه ل شلو په ګران ده قصه چرګ ته والی درې راوړي ها دا چرګ مې واغشته دا وای وې خطه بار کېنا مونږه لاله تعالی په تعویز کو چرګ غلې غونډه چته بل طرف ته پری دي در تعویز ورکی دی لار شي هغه چرګ بیا هغه مرید لاله شي بل سړی راشي دغه چرګ دروازه شل د خرڅيږي ولا لیږي او تعویذونه پکې دا یو طریقه کار شروع دی یاد ساته دا تعویذګر چې دا کوم د پیسو تعویذګر دی او دا کوم د تور چرګي وی راوړو څوک زعفران دا راوړو څوک تور چيله و په وینه ستر نه د خدای نوم لیکل ګناه ده په پلیت شي د پیغمبر نوم لیکل د خدای نوم لیکل دا عظیم جرم او ګناه ده او غیب و علم صرف الله سره دی ګور بل چا سره نشتا پتا تعویز کړي دي چا کړي دي تاسو د کور نه کی طرف ته یو خزه ده ببر سره غوندې غټه توره خزه ده نو ببر سره او توره خزه خود دنیاي نو لوی مصیبت جوړی کله په یو شک کوي کله په بل شک کوي دشمنی ولا لا بیل پیدا کړه او چې بوډه خزه ورشي هغه دې سوي لري واده کړي بس پیشي بس سین ګور در باندې کړي اکین ګور ورشي واخه در باندې کړي دي لوی مصیبت او فتنه او دا ګناه زموږ تاسو چې به تعویذګرو پسې ګرځول ولې ورپسې ګرځي دا خدای د قران نه لوی دمبل شته نه نه غد دمبل کړه دا زمونه په ځانه چې وکنه تعویذګرو پسې ګرځي ټیک تا رښتونه تعویذ چې په کم کې الله نومي د خدای صفات دي د قران آیت دي هغه تعویذ جوړولم جایز دي هغه تعویذ غاړه کې چولم جایز دي او دا خبره چې دا جادوګر دوی کوړه دا او سحر د شوی دی قبر مخ کې د تکانول دی اکثر د قبرونو خوا کې د دوی لا باته ماته خخې کی او تا ورولېږي او د سرلار چې د راوي باسي وګوره کنه وې دا دی د مکتاوي دروي او پیریان دی را سره هغه پیریان بل تعویذونه او پیریان دي ځان نه تعویذونه لري کی پیریان میریان دا دروغ خبرې دي پیریان بروړي او تعویذ بلر کوي پیریان ځان له خپل دنیا دا پیری میرے دا قصې پسې پکې نشته علم غیب یو الله سره